بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه یم بختیار، ما سره ناست د نوښار سینیر صحافیان ولی الله شاه صاحب، شهنشاه صاحب، شاجي او واجد لاله. نن موږ چې په څه باندې راغونډ شوي یو، په څه موضوع خبره کوو، هغه دی تعلیم. او په تعلیم کې بیا اعلی تعلیم لکه هایر ایجوکیشن. زموږ د نوښار پوسټ ګریجویټ کالج چې په خپل ځان کې یو لوی تاریخ لري، هغه کالج نن سبا د څه وجوهاتو په بنا باندې چې د طلباو پکې خاص کر زه به د بي ایس خبره وکړم، د بي ایس د سټوډنټانو د هغوی تعداد پکې سیوا شي او بیا د ډېر طلبا او طالبات چې کوم دي هغه د داخلو نه محرومه پاتې شي. په څه بنیادونو باندې محرومه پاتې شي، په دغه باندې به زما ملګري خبرې کوي. نو جی ولی الله شاه صاحب، دا پوره مسله څه ده او د کوم ځای نه دغه کمې د کوم ځای نه محسوس کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسله داسې ده چې په پوسټ ګریجویټ کالج کې لکه اوس د فرست ایئر نه کسان پاس شول، هغوی ضروري خبره ده هغه بي اے ختم شوی، اوس بي ایس راغلی دی. نو چې بي ایس راغلی دی نو د ایچ آی سي د طرف نه دوی ته صرف کوټه چې میلاو ده هغه صرف د 40 کسانو ده. نو په 40 کسان پوره په ډسټرکټ نوشهره کې بدقسمتي زنګ دا ده چې بله یونیورسټي نشته دی. نو چې په 40 کسانو کې د ټول ډسټرکټ نوشهره خلک راغونډه، نو ده سره خو 1500 یا 800 خپل خلک وو، نو هغې کې 40 کسان څه راځي؟ بیا په هغې کې چې ضروري خبره ده چې د جینکیک پکې دی کې کوئی ایجوکیشن دی په بي ایس کې، نو هغه د جینکو نمبر ضروري خبره چې سیوا شي. نو د دې مهنګۍ دور کې چې دي نو هغه عبدالولي خان ته یا نادر یونیورسټۍ ته یا بل یونیورسټۍ ته هلکان نشي تللی، ځکه د هغې د فیس د دې 8 سیمسټري د فیس سیمسټر 40-50 روپو پورې بغیر د هغه د اسټل یا د خرچې نه د تګ راتګ د خرچې نه د هغې خپل فیس دی. نو هغه والدین د چرته نه ادا کړي چې د بجلۍ بلونه ورکړي، د ګیس بلونه ورکړي، که خرچې ورکړي، که نور تعلیم ضروریات ورته پوره کړي. نو دا څه دي چې په تېر حکومت کې دوی ته دا سیټ د 40 نه 50 کو، خو هغه کوټه هغه ضیاءالله بنګش هغه دوی ته ورنه کړه. کنی که کم سیوا شي دلته 11 ډپارټمنټ دي، نو 110 هلکانو ته به خیر رسېدلی و. خو به هر حال مسله دا ده چې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د 12 بجو نه دا مکمل بلډینګ شي، نو دا خالي پاتې شي. نو چې خالي پاتې شي نو که دوی چېرته سیکنډ شفټ شروع کړو، اوس ګورنر په دې وخت کې اعلان دی، هغه هر څه دی. نو که سیکنډ شفټ شروع کړو د نوښار دې غریبو خلکو ته چې د تعلیم هسې محرومي ده، نو کم از کم دا هلکان د چا بچي خو به چې 40 دي نو 80 به شي. دقسې په فی ډپارټمنټ کې چې 11 ډپارټمنټ دي نو سیوا شي دغه 40 کسان، نو دا به ډېر زیات خیر به دې خلکو ته ورسي. نو خبره دا ده چې پکار دی چې حکومت په دې خبره باندې توجه وکړي. دا هلکان به بیا څه کوي؟ شاجي ته زه خبره کوم، دا به منشیاتو طرفداري ځي، واجب نه ده. دا خلک چې دي دوی به نور جرایم پیشه طرفداري نه کړي چې تعلیم نه کوي، څه به کوي؟ دغه شی که د کالج نوښار کالج خو ماشاءالله ډسپلین ډېر انتهایي ښه دی، بلکل د سکول غوندې ماحول نه دی. خو چې تعلیم پکې نه هلکان به تاسو پرې خبرې وکړئ چې په دې باره کې به څه. زه به یو خبره کوم چې زموږ د نوښار ډېره لویه بدقسمتي راته او زموږ سیاستدان چې کوم دی هغه خو شپه ورځ نه ګوري. که د شپې 12 بجې مې نوم پسې اوټ له راځي، که د ورځې 1-2 بجې مې په ګرمۍ کې نوم مودي به راپاسې اوټ به رانه غواړي. خو زموږ د ماشومانو د مستقبل سوچ نه کوي. په تېرو 10 کالو کې پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه په دې نوښار زموږ پر یې خاوره حکومت کړی، خو یو یونیورسټي نه راکړې. که نن یونیورسټي وه په نوښار کې، نن به زموږ ماشوم زما بچی مردان ته نه تلو، زما بچی خپل په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې داخل دی او هغه له زه 1000 روپۍ فر ډے ورکوم بیا او 40-50 هزار روپۍ فی سمسټر 6 میاشتې پس داخلوم. نو که بل یو غریب سړی به څه کوي؟ هغه خامخا چې تعلیم نه کوي به نشي تماشو ته راځي. نو موږ اوس نګران حکومت دی او هر څه کېږي، موږ دې ګورنر ته مطالبه کوو چې برای کرم د نوښار په خلکو باندې نور ظلم مه کوئ او د مستقبل بچ کړئ د نوښار د ماشومانو چې دوی ته په کور کې داخله میلاویږي، چې بار دی نه ځي. او ټول سیاستدانان ته هم دا وایي الیکشن بیا را روان دی، بیا به تاوچلې وښئ. خو مهرباني وکړئ، موږ خلک هم ډېر غوسه دي
خلک وایي مونږ به هله ووټ ورکوو چې مونږ ورسره مکمل اګریمنټ وکړو سټامپ ورسره ولیکو دې کې ډېر سکولونه دي چې هلته سکولونه نشته پرایمري سکولونه دي میډل سکول ضرورت دی بیا های سکول ضرورت دی څنګه چې پوسټ ګریجویټ کالج یو دی او دې کې داخلو مسلې او بیا مونږ مردان او پېښور ته زموږ ماشومان هسې غریبي ده او ته په خدای کې داسې هغه موږ چې په چپلو کې ځي په سکولونو ته نو به داخله څوک کړي نو پکار دی چې دا دې کې ایوني کلاسز چالو کړي چې نوښار ماشومان دې نه مستفید شي. نوښار واقعي بدقسمته دی او سیاسي لحاظ سره ډېر مضبوط دی لکه پرویز خټک بوال نور داسې نه افتخار شو نن سهار فیروزمان منسټر دی نو د یونیورسټۍ خو ډېره لویه خبره چې تاسو ته جوړه کړې خو دا پکې یو خبره ده چې په دې پوسټ ګریجویټ کالج کې سیکنډ شفټ شروع شي نو دا ماشومان به دې کې ایډجسټ شي او پکې تعلیم حاصل کړي دلته کې لکه پرویز خټک بوال نو هغه په دلته کالجونه سکولونه جوړ کړي کالجونه جوړ کړي خو د دې ته چا خیال نه کوي یاره دا یو کالج دی او ډېر بهترین کالج دی اوس خو ډېر ښه ډسپلین دی او مهرباني اپیل دی ټولو سیاسي پارټیو ته او منسټر خو نن سبا میا فیروزمان دی د پرویز خټک مسله سوچته ولې نشته د افتخار د ښه لیډران دی پکار ده چې دې حکومت ته مطالبه وکړي چې د نوښار لپاره د پوسټ ګریجویټ د سیکنډ شفټ شروع شي دا ډېر اسانه یونیورسټي جوړول او بیا هغې باندې ډېر وخت لګي حالانکه دلته ښه فضیلونه جوړ شي یونیورسټۍ پکې بعض جوړې شوې دغه جوړ شو دا کالج چې کوم دی غریب خلک او بل خبره ده چې مهنګایي دومره ده او هغه یې خلک پاتې خو تعلیم خو ارزان کړي تعلیم آسان کړي لکه چې یو سړی تعلیم وکړي زه ځان له کوشش به کوي که ځینې بار به کوي لکه تاسو د انډیا تاسو مثال وایي هر د میډیکل کالج چې سړی وي د هغه ټول تکل ضرور بیا 2000 خرچه ده د اعلی یونیورسټۍ د هغې ټول ضرور ټول توجه په تعلیم باندې ورکوي پیسې به یې خرچ کړي دلته مهرباني وشي چې زموږ په تعلیمي دغه باندې اخراجات دي کم کړي مهنګایي دې ختمه کړي د کتابونو ته وګوره کوم ځای ته ورسېږي مهنګایي د فیسونه زیات دي او خصوصا دا مطالبه ده چې دا مهرباني وکړي د نوښار سیاسي خلک چې دا دې کې دا دویم شپ شروع شي چې په نوښار کې د سابقه حکومتونو چې کوم د لس کلن حکومتونو نو پکار دا وه چې هغوی دا یو کوشش کړی وی یو قدم اوچت کړی وی د اعلی تعلیم یا د هایر ایډوکیشن په مد کې او د نوښار د نوي کل مستقبل یې بچ کړی وی او د بچ کولو کوشش یې کړی وی خو دې دې نه کي که چېرې دغه زلمې په بیرایروی لار ښکار شو د هغې به څوک ذمهواري زما د پاکستان نه بلکې د دې صوبې واکدارانو ته د تعلیم اعلی حکام ته او بالخصوص د هایر ایډوکیشن حکام ته دا درخواست دی چې پوسټ ګریجویټ کالج نوښار په دې کې دویم شفټ شروع شي نو نه صرف دغه ماشومان یا دغه زلمي به د بي ایس سټوډنټان چې کوم دي دا به اکوموډیټ شي بلکې ورسره به نوي پوسټونه الوکیټ شي او د برتو به هم یو لارډوز او تعلیم یافته زلمې یا تعلیم یافته خلک چې کوم دي په نوښار ضلع کې هغه به هم ورسره روزګار شي ډېره مننه